تزکیه نفس ولې ضرور دی او تصوف ولې ضرور دی؟ په یو څو خبرو باندې ځان پوه کړي. بیعت اصل کې ویلې کېږي دیتا چې انسان چا سره د چا په لاس باندې معاهده وکړي، یا د ټول اسلام یا د څه حصې معاهده وکړي. هغه معاهده چې کله وکړي نو دا انسان د هغه شیزونو نه ځان ساتي. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه څلور قسمه بیعت ثابت دی. یو بیعت اسلام دی چې یو سړی د کفر شرک نه راپاسي، هغه د اسلام په لاس باندې بیعت وکړي. دا بیعت عقبا او بیعت ثانیه دا ثابت دی د اسلام نه. دویم بیعت چې ثابت دی نو هغه بیعت جهاد ثابت دی. په صلح حدیبیه کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د صحابو نه بیعت اخیستی دی. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. نو دا بیعت ثابت دی، قرآن کې هم د دې تذکره شته دی. دریم بیعت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی، بیعت هجرت ثابت دی. حارث بن سعیدی رضی الله تعالی عنہ د ده تر زوی چې کله راغو نو هغه په هجرت بیعت کول، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې بیعت ته منع کړ. څلورم بیعت چې ثابت دی نو هغه بیعت د توبې ثابت دی. عباده بن صامت رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ نه بیعت واغستو الله تشرک بالله، چې الله سره شریک مه جوړوئ، بدعملي مه کوئ، زنا مه کوئ، بهتان په چا باندې مه تړئ، د ګناهونو بیعت یې موږ نه واغستو چې دا شیزونه مه کوئ. او کم سړی چې په دې معاهدو باندې قایم ودرېده د ده د جنت ذمه دار الله تبارک وتعالی دی. خو چې کم سړی د دې نه وتښتېده نو د دې سړي ټکانه جهنم ده. حکم د دې نه فرض دی نه واجب دی بلکې یو سنت دی. سنت عمل دی که چا د عمل وکړو. که یو سړی فرضیت وایي نو دام ټیک نه ده، که وجوب ته رسید دام ټیک نه ده، خو سنت عمل دی که ودې نه کو سنت درنه فوت شو. او بیعت د هر چا په لاس هم نه دی کول پکار. یو نیک صالح سړی چې کم تقوادار وي، بعضې نیکان صلحا داسې چې هغې دا تقوا د سینو نه سینو ته را روانې. څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه هغه تقوا پرهیزګاري وه نو هغه ابوبکر صاحب ته په سینه کې منتقل شوه. بیا تر ننه پورې چې کم په هغه سلسله کې را روان دي هغه سلسلې ته صدیقیه هم ویلی کېږي. بیا بهاءالدین نقشبندي رحمه الله هغې نه چې دلته را ورسېده نو هغې ته بیا نقشبندي هم ویلی کېږي. خبره ډېره اوږدېږي، دومره نه اوږدم. نو هغه بیا په هغې باندې چې کله ته بیعت وکړې هغې سره نو هغه ګناهونو معاهده چې یاره زه به دا ګناه نه کوم. د دې فایدې ډېرې زیاتې دي. یو لس فایدې علما ذکر کړي دي. یو فایده خو دا ده چې انسان ته د توبې توفیق میلو شي. چې کله یو نیک صالح مجلس کې ناست د نیک سړي په مجلس کې ناست نو انسان وایي چې یاره زه هم توبه وکاږم د ده په شانتې نیک صالح شم. دویمه فایده دا ده چې انسان د عبادت او ذکر کې مشغول شي. ډېر زیات ذکر کوي چې څومره ذکر کې عبادت کې نو دومره به ستا نور هم عبادت ته خواهش کېږي. اول د فرض مونځ نه کو، فرض مونځ باندې راوړی دی، فرض مونځ د کولو سنت نوافل دی شروع کو، دې سره تهجد شروع کو، په هر ټایم دی په ژبې باندې الله الله نو دې نه څومره بله خبره خو بهتره نشته. دریم نمبر یو مؤمن بل مؤمن دپاره دعا کول. نو چې کله ته یو د نیک سړي په مجلس کې ته کښېنې او هغه سره ناسنیوی کوي خو تا ته دعا وکړي، د زړه نه درته دعا وکړي، بیا هغه وایي چې زما کم مریدان دي هغې په دې دعاګانو کې شامل شي. څلورم نمبر دا چې داسې مجالس کې یو انسان کینی نو هغه سړي ته الله تعالی د مرګ په وخت کې کلمه نصیب کوي. ځکه چې دا نیکان صلحا او مجلسونه داسې دي. په روایت کې راځي یو مجلس کې خلک ناست دي او یو سړی راغو هغه بار نه هسې دې مجلس کې کېناسته چې یاره دا مجلس د څه له کېدلی ده پکې کېنم چې هغه مجلس کې دا انسان کله کېني. الله وایي د دې نورو بخښنه خو مې کړې ته وي دې مې ورسره وبخښه چې دې ورسره وبخښل نو دا د هغې په زمره کې راځي. پنځم نمبر دا د عرش د لاندې به د قیامت په ورځ او کسان به د عرش د لاندې هم متحابون فی الله. هغه خلک چې کم د الله رضا دپاره محبت ساتي او چې د الله رضا دپاره محبت ساتي نو چې کم د ده پیر دی کم د هغه مرید دی نو د دې د یو بل نه څه لالچ دی، نه د پیسو لالچ ته، نه د عهدې لالچ ته، نه د دنیا شته، محض دا لالچ چې د سره ځکه زه محبت کوم چې د الله لاره راته وښیي، ځکه محبت کوم چې الله ته مې نږدې کي الله رانه راضي شي. شپږم نمبر دا وایي چې یو انسان به محشر په ورځ هغه چا سره وي چې چا سره هغه محبت کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المرء مع من احبه. یو انسان چې کله چا سره په دنیا کې محبت ساتي نو د محشر په ورځ باندې هغه سره وي. ابوبکر صاحب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت ساته نو هغه به هغه سره وي. بیا چې کم سړی ابوبکر صاحب سره محبت ساتي به هغه سره وي. نو داسې تر ننه پورې چې کومه دا سلسله را روانه ده نقشبندیه، سهروردیه، قادریه، چشتیه چې څومره هم دي
نو دا ټول چې هغه سر ته وررسي نو دا ټول به د هغې د محبت د وجې نه د هغې د جنډې د لاندې وي. اووم نمبر بیعت چې دی نو دا اولیاء کرامو سره د هغې د صحبت د لاندې راشي. یو سړی نیک سړي سره کیني نو د هغه خواهش نیکۍ طرف ته زیاتیږي. او ولی شکل ته چې اسم ګورې دا خو یو د خپل د زړه خبره درته کوم، داسې بعضې خلک زمونږ په دې وطن کې او خاص کر زمونږ په دې پاکستان د پېښور کې موجود دي چې د هغې شکل ته وګورې د انسان په عبادت کې خوند نور هم زیات شي، دې ته ولی اللهګان ویلی کېږي. بل دا د اولیاو یو عجیبه طریقه ده، انسان له په زړه باندې لاس کېږدي چې کله لاس یې کېښه نو د دې لاس ښودو سره الله ستا په کې خپل محبت واچوي. بل دا علماو ته به د محشر په ورځ باندې وایي، حدیث کې راځي وي چې خپل شاګردان ځان سره جنت ته بوځئ. نو دا شانتې د صوفیو د نیکانو ته به مو چې کم خلکو ستاسو لاسنیوی کړی دی او د دې وجې نه کړی چې موږ توبه تایب شو الله راضي کړو، دا خلک به هم جنت ته ځان سره داخل کړي. انور شاه کشمیری رحمه الله فرمایي وی کله خپل شاګردانو بخاري ختم کړ، وی تاسو چې لس پیرم دا بخاري ختم کړئ، وی تر څو پورې چې د اولیاو چپلې تاسو نه سیده کړي وي د علم مقام درته نه ملاویږي. تر څو پورې د الله د اولیاو چپلې نه سیده کړي تاسو ته مقام نه ملاویږي، علم هغه شانتې اهمیت نشته. او د اولیاو د چپلو سمول او د هغې چپلو ته لاس کول وی دا د بادشاهانو د سر د تاجون نه افضل دي. نو دا هغه خلک دي چې د دې لاسنیوی بیعت ځکه ضرور دی. نو بیعتو کې سنت طریقه ده، داسې نیکان صلاحه خلک چې د هغې سره بیعت وکوي. الله دې موږ راضي شي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله وأصحابه أجمعين. الہ العالمین ایمانم نصیب کې یا الله څومره ګناهونه رانه شوي دي په نیک اجرونو راته بدلو ګرځئ. یا الله د هر قسم آفتونو مصیبتونو غمونو پریشانانو نه مو ساتي. یا الله د حاضر ډله ټوله د ایمان په نور باندې منوره کړي. یا الله څه بیماران دي په دې حاضر ډله کې دي، کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، یا الله ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي. الہ العالمین د چا څه حاجات دي ته غیب نه پوره کړي. یا الله په چا باندې څه تنګ دستیانې دي الہ العالمین ته ورته ختمې کړي. یا الله په موږ باندې د حلال فراخ رزق دروازې کولو کړي. یا الله موږ د حرامو نه وساتي. یا الله حاضر مجلس رونه انواراتونه ډک کړي. یا الله رونه د ایمان په نور باندې منور کړي. یا الله څومره حاجات دي پوره کړي. الہ العالمین زمونږ په دې مجلس کې یو ملګری به کېناستو او وفات شوی دی، دانیال الله ته وبخي. یا الله څومره زمونږ مشران کشران نمزوري وفات شوي په قبرونو ورته کروړها رحمتونه نازل کړي. یا الله قبرونو ته جنت ته باغچونه ښکلې باغچې وګرځي. زمونږ دلته استاد دی د هغې د بچي واده دی، یا الله په خیر او عافیت باندې وکړي. یا الله څه د ملمانې راځي ټول په عزتونو باندې راولي. یا الله کم د طعام دی تیاری خلکو له الہ العالمین هغو له کافي او شافي وګرځئ. یا الله د دې ټول بچي نیکان صلاح حال وکړي. الہ العالمین زمونږ د دې بچو ټول نه د دین کارونه واخلي. یا الله مونږ ټولو ته بار بار د حرمینو شریفینو سعادت سره د ادب احترام نصیب کړي. الہ العالمین ته مونږ نه راضي شي، الله داسې راضي شي چې کلم ناراضه نشي. صلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.